السلام علیکم پښتنو د یو سیټ چې کومه ویډیو ښکاري دا یو کس ته قتل یې کړی دی لیکن د څه قتل یې کړی دی دا ویډیو به راسره مکمل ګورئ او په دې کې زموږ دپاره یو ډېر زیات عبرت دی که تاسو سوچ وکئ نو زموږ دپاره پکې یو ډېر د عبرت خبرې پرتې دي نو تاسو به ویډیو ضرور ګورئ او که زموږ پیج ته نوي راغلي نو ضرور یې فالو کړئ دا ویډیو د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ لیکن ډېره حقیقتي ویډیو ده ډېره عبرتناکه ویډیو ده نو ویډیو خامخا وګورئ پښتنو بیا پرې خپلې یو څو خبرې کوو یو دوه درې خبرې پرې کوو خو لیکن ویډیو به ضرور ګورئ سرجیو 2 منټه راکړئ ملزم سره خبرې کوم وکړه ورسره دا تاسو چې دا کوم قتل کړی دی که نه د دې باره کې تفصیلي دوه درې خبرې وکړئ یاره جي دا چې کومو دا ډېر زیات وران و د په کور کې م ډېرې چغې سورې والې او بار به م پردي وراني کوله او نور هم ډېر زیات وران و خو په دغې ورځ باندې زه روټۍ ته ناست وم او د ډېرې چغې والې نو ما ول یو دوه اواز هم ورکړل ویم غلی شه خو دی نه غلی کېدو نو بس زه ډېر زیات غوسه کړم او ما جیب ته لاس کو چاقو مې راوویستو او دله مې په دې مرۍ باندې راخو افسوس ډېر زیات ظلم دی کړی دی خو به هر حال دا ظلم تاسو کړی دی که نه دا اوس تاسو څه جي دا زما چیلې و ویډیو مو وکتله خوږو پښتنو تاسو ته به هېڅ ښکاري چې دا یو مزایه ویډیو وه خو لیکن په دې کې ډېر زیات غټ انفارمیشن پراته دي یو ډېر زیات غټ معلومات دي نو تاسو هم د دې نه به ځان خبروئ د یو د مزایه ویډیو نه هغه نه به تاسو یو داسې سوچ اخلئ یو داسې پوینټ به تاسو ترې راخلئ چې تاسو ته پته ولګي چې په دنیا کې موږ یو داسې کار کوو موږ په خپلې زندګۍ کې داسې کار کوو نو زموږ سره هم داسې کیدلی شي ګوره دا مزایه ویډیو ده لیکن که تاسو چېرته قتل وکړئ که په هر څیز باندې لیکن خلک جیل ته لاړ شي په جیل کې په عمرونو باندې بیا پروت دي نو زموږ خبرې مقصد دی چې لږ په ځان کې برداشت پیدا کړئ صبر هم پیدا کړئ ځکه چې ته خاموش شي په یو خبره هېڅ هم نشته ځکه پکار ده چې زموږ څومره خلک نو پکار ده چې یو بل ته لږ ناکام کړئ که ناکام ونه شي نو بیا د هغه نه دومره غټه مسله جوړه شي که تاسو سوچ وکړئ نو د دې د وجې نه خلک ووایي زوی راپاڅېد او پلار یې ویشتو نو دا د ډېرې قصې پکې راځي نو د دې وجې نه تاسو هم خپلو زامنو سره د وخت نه څه کوئ صحیح تربیت ورکوئ نو بیا به په نیکسټ ټایم کې داسې نه راځي نو بیا به چېرته هم په پښتنو دا ویډیو وه ما هم ویل چې تاسو شریکه که نن سبا وکړئ قتلونه ډېر زیات شوي دي لیکن مهنګایي د خلکو ته ګناه هم نشته نو دې وجې نه خلک په چا باندې حسره هم نه کوي لیکن بیا د هغه نه وروسته غټ شرم یې که تاسو سوچ وکړئ نو چې کله یو کس بل کس ولي د هغه نه څه جوړېږي بیا څه کېږي د هغه خاندان او د هغه ټول هسې شرمېدلي ځکه چې زنانۍ او دا قصې مېسې ټولې خلک جیل ته وړي د یو سړي په سر باندې که تاسو سوچ وکړئ نو زموږ په اسلام کې هم دا ده که تاسو یو سړی قتل کوئ نو څه کېږي لکه تاسو چې ټول انسانیت قتل کړی نو موږ له هم پکار ده چې په ځان کې صبر پیدا کړو په ځان کې د صبر ماده شروع کړو ګوره که ته لانجه وکړې نو هېڅ هم نه کېږي یو کس سره پیسه دي که نه که ته خپله پیسه هم ولګې نو دې پیسې نه به پیسې الله تپوس نه کوي ولې دغه څه الله پاک داسې نه درکړل چې ستا نه به تپوس نه کوي ته به د قبر ته ورځې د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي د دې لانجو او کنجو نه ځان وساتئ هېڅ پته نه لګي چې څه ټایم موږ له مرګ راځي نو هر ټایم ځان تیار ساتل پکار چېرته اوسئ پښتنو ژوندي اوسئ موږ پیج ضرور فالو کړئ دا ویډیو ضرور د نور ملګرو سره